تورې چای مونږ روزانه سکو او زمونږ د ژوند مهمه برخه ده. د چایو سره د چا د سر درد ښه کیږي، د چا نه شوي او څوک ترې هسې خوند اخلي. دا یو ریپورټ تر مخه د چایو ایجاد سونه کاله وړاندې شوی. د چایو لفظ د چا نه وته او دا د چینی ژبې لفظ دی. د چایو شروعات د چین د شهنشاه شینونګ نه شوی. که یو طرف ته خلک چای په مینه او شوق سره سکي، خو دې سره روزګار کوونکي وایي چې پاکستان ته چای د کوم ملکونو نه راځي او کوم قسم چای وي. نن سبا کم ټاپ باندې روان دي هغه د افریقي ملکونو چایانې دي. افریقا کې یوګنډا ده، تنزانیا ده، کینیا، یعنی د وکه ټول افریقا کې والی کنه ټول کینیا ته مالونه وړي هغه جنا فارسیل کیږي. دنیا کې کم څه بنگال کې چای کیږي اور خوش چائنا کې کیږي او دا تاسو له یو خوش خبري در کوم چې پاکستان کې کیږي. ټول چایو کې نمونه ډیر زیات دي، آی ګارډن بیل راځي. تو دا او پروډکشن په لحاظ سره ویتنام کې مشته کنه، ویتنام کې کوم مشتغل دنه ټول دا قهوه گرین ټي هغه دینه راځي. او دا بنگال شو، انډیا شو، چاینا شو، دا already ارزان ریټونه کې روان دي. د بوجا باندې ریټونه دا کم تاسو خبرو کا کنه چې 2000 او 1600 1800 او 1200 600 دا کم څه دا چاینا او دا ملکونو دا چایانه بیا به ریټونه دي. زمانم عدنان محمود دی او زما د چیو کال کې تقریبا 15 نه 20 سال کیږي. د کې ګوره ویتنام، کینیا و انډونیشیا د ملکونو چایګانې راځي، خو بیسیکلی دلته کم تورې چای چلی لګي، د کینیا چای چلی کم 1600 روپۍ پر کیجی ده. ویتنام چای نو مختلف راځي، دی کې کم د دانهدار کم د هغه 920 مشته، 800 والا مشته. نو دا حساب سره زموږ دلته چایګانو پرسیج کیږي لګي. تورې چای په ټوله نړۍ کې د سکاک لپاره یو ځانګړی مقام لري، خو په پښتنه سیمه کې چای د خلکو ډېرې خوښې وي او د پښتنو نه مېلمه بغیر د چایو نشي تللی. هغه ما ورته وویل چې دا اوبه د بریزو پخې شي، بیا د سپیلر کې پخې شي، بیا دلته انګریټې باندې وجود شي، بیا هغې ته موږ پتې ور واچوو، چیني ته ور واچوو، پوی ته ور واچوو چې هغه د درې باندې مکس شي، بوش شي، هغه خپله ذخیره وباسي. لکه د کور نه دا ډېر مختلف دي. کور کې په ځای چې وجود شي او کار ختم دي. دلته د بریزو د اوبو پخې شي نو چې هغې کې چای پوخ شي، هغه خپله هغه نشره وباسي. ډېر خلک چې دوستي هغه خوند راځي، هغه نشې راځي. ډېرو خلکو هغه نشې راشي، خپل هغه طریقه برابر هغه هوټل ته راشي، خپل ګپ شپ هم ولګوي. یو نشې جوړه شي یا مازدیګر کې یا سهار کې د خپل مختلف ټیمونه دي، هغه ټیم کې هغه چای له ضروري ځای نه رسوي، هېڅکله نه په سر یې ګرځي. د صحت ماهرین وایي چې چای بغیر کیفین د صحت لپاره که فایدهمند دي، خو بل طرف ته د کیفین زیات مقدار له وجې شوګر، کینسر، د ګردو مرزونه، جوړونو دردونه او داسې نورې بیمارۍ د دې نه جوړېدی شي.